مبارکه کې یو روایت داسې هم دی چې د رمضان دا روژې چې کوم دی نو دا ځوړندې وي د اسمان او د ځمکې په مابین کې تر هغې پورې تر څو پورې صدقة الفطر چا نه ادا کړی چې کله دا ادا شي نو دا اسمان ته لاړ شي الله ته قبول شي. نو دغه شان روایات هم راغلي دي. نو الله رب العزت دا زمونږ او ستاسو د هغه ازالې دپاره او د هغې د ختمولو دپاره په مونږ باندې دا صدقه فطر لازم کړی دی. نو هر مؤمن له پکار دي چې دا په وخت باندې ادا کړي او مستحق خلکو ته ورکړي. چې کوم خلک یې ضرورتمند دي، بعضې خلک یې خپل رشته دارانو او اقاربو پسې ګرځوي او ضرورتمند نه وي، خو وایي څوک د ښځې خپل دی او څوک د سا خپل دی، نو بس هغې پسې ګرځېږي. نو مستحق خلکو ته ورکول پکار دي چې الله درنه رضا شي او د هغه مستحقینو ته خپل حق ورسېږي. نو الله رب